باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال ذمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. طيب قول النبي عليه السلام اللهم علمه الكتاب مناسبت كتاب العلم طرف واضحه علمه الكتاب. مخکې ترې څه مناسبت دی؟ مخکې ابن عباس او د حور مقابله راله، چا وګټله؟ ابن عباس کنه، لکه پوهېږئ که نه؟ ځکه ابن عباس چې څه ویلو خضر نو اوبه یې هم هغسې ووې. ابن عباس وی هو خضر نو اوبه یې هم هغسې ووې. دا ابن عباس ته چې دا خدای پاک پویه ورکړې وه، د چا په سبب یې ورکړې وه؟ د حضور پاک په دعا باندې خبره خلاصه شوه. دا د رسول الله مبارک په دعا وه، د مخکې سره مناسبت شو. اوس غرض د امام بخاري څه دی؟ غرض د امام بخاري معلم ته آداب خو چې شاګردانو ته دعا کوه. حضور پاک خپلو شاګردانو ته دعا کړې ده، یو معلم ته دا ادب ښیي. دویم غرض یې څه دی؟ چې که یو شاګرد ډېر زیات هم قابل دی نو په خپل قابلیت ته اعتماد نه کوي، د خپل استاد نه دعا وغواړه. داسې کار وکړه چې د استاد د خولې دړه نه درته دعا وخېږي. لکه د ابن عباس ماشوم دی، دی خو د هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا دی، دی خو د حضور پاک د وفات پر ورځ د 14 کالو دی. نو دی راکوټې او ترور کره تللی و، میمونې کره هغې د مور خور وه. نو حضور پاک استنجا له ننوتی و، نو د لوټه ډکه کړه او د غسلخانې مخکې ورته کېښوده چې رسول الله مبارک څنګه وت شپه ده. وی من وضع هذا، دا چا کېښودلې ده؟ وی د ابن عباس. نو وی ځان ته یې رانږدې کړم، سینې پورې جفت ونیومه، ماشاءالله. او دعا وکړه اللهم علمه الكتاب والحکمة، وفي روایت اللهم فقهه في الدین. دا هم راغلی، کیدای شي 3 واړه یې ورته کړې وي. نو ګوره ده داسې عمل وکړه چې د استاد د زړه نه دعا وخیستله. نو داسې عمل کوه چې استاد درته دعا وکړي، د زړه نه یې درته وځي او یا د قول د خولې نه یې درته وځي. داسې دعا. او په خپل ذکاوت اعتماد مه کوه، خو استاد د نه ازارمن شوې برباد به شي او تباه به شي. اللهم علمه الكتاب څو شو؟ یو معلم ته آداب ښیي چې شاګردانو ته دعا کوه. دویم متعلم ته آداب ښیي چې د استاد خدمت کوه، استاد نه دعا وباسه. په خپل ذکاوت اعتماد مه کوه. دلته څه راځي؟ ابو معمر د ده محشي دې لیکلي دي عبدالله ابن عمر، د ده نوم دی منقري. د امام بخاري او د امام مسلم د دواړو شیخ دی. ښه زه ورپسې شه. عبدالوارث مخکې تیر شوی دی ابن سعید، اوس بیا دلته راغی. او خالد عن عکرمه، خالد هم تیر شوی دی، خالد ابن مهران، د ټولو صحاح راوي دی. عکرمه مولا د ابن عباس دی، د ټولو صحاح راوي دی او تابعي دی. عن ابن عباس رضی الله عنه قال زمني، ځان ته یې راجوخ کړمه. وقال اللهم علمه الكتاب، کتاب وښایه. کتاب مطلق ذکر شي، قرآن ته مراد دی. نو دې نه څه معلومه شوه؟ یو خدا چې شاګرد ته دا دعا کولی شي، علمه الكتاب، معلم ته آداب وښود. دویم مې څه وویل؟ دا حدیث مختصر دی، هم بخاري کې به مفصل راشي. ادا چې خدمت د شیخ وکړه چې دعا د زړه نه واخلې. او دریم څه؟ اصل دعا دا ده چې د کتاب دعا وله وکړې. او زمني نه څه معلومه شوه؟ 2 خبرې. یو د ماشومانو سره مینه کول، او زمني کې یو بل ټکي دی مولانا صاحب، زمني کې یو د تصوف خبره درته وکړمه. ځان سره سینې ته جوختول دا چې د دې سینې نه د علم خدای د پیغمبر مبارک د طور منتقل کړي. دا خو ثابت دی صاحب. رسول الله مبارک سینه خلاصه کې د صحابي په سینې لاس ایښی دی. څه ایښودی دی؟ لاس. او د هغې د وجې نه اثر خدای منتقل کړی دی د صحابي وجود. انتقال د اثارو خو تاسو ته ما په اول کې خبرې کړې دي. نو زمني یا د مینې د وجې نه یې پیوست کړم، ملاطفت شو، مینه شوه، محبت شو. دا ته معلومه که شاګرد سینې سره جوختولی شي، ماشوم سینې سره جوختولی شي. بل د دې تاثیر هم ثابت دی، دا علم الله منتقل کوي. ورپسې شه هلا متى يصح سماع الصغير. مخکې مناسبت د کتاب العلم سره واضحه دی، ځکه دا سما د علم ده. او مخکې سره څه مناسبت دی؟ مخکې ابن عباس ماشوم و که نه صغیرو. او غرض معلوم کا، غرض څه دی؟ چې ماشوم کله سما کولی شي. ځان پوهې که دی کې ډېر لوی اختلافات د علماو دي. یحیی ابن معین لوی محدث دی، هغه وایي چې بالغ دی به سما کوي.
حديث چې بالغ شي سما بخي او بل ته به رسي يحيى بن معين دا د دویم قول دا دی چې یا بالغ یا مراهق سموي یا بالغ یا حافظ ابن حجر دا لومبي قول لیکلی و دا د دویم قول مشتا د کتاب کې دي ما خپل کتلی دي چې دی وایي چې یا بالغ یا مراهق دا را د قول دویم قول د امام احمد ابن حنبل دی هغه وایي چې دی سند تمیز ته ورسېږي سند تمیز دا چې پرده او غیر پرده پیژني پرتوګ او عورت هغه پیژني پټول دغه هر سوچ دی بعض علما وایي 15 کاله امام بخاری پنځ 15 کاله بعد به 15 اصلو ابن الحمام یو عجیب خبره کوي زمانه د خوخه خود ته ویم ابن الحمام وایي چې یو تحمل دی یو درس دی وی تحمل د لپاره ادراک ضروری دی بس چې د مدرک وي او شی لاندې کولی شي د څلورو کې د 15 کې د شپږو دی او بیا چې درس کوي بل ته ښایي هغې له دا شرط دی چې بالغ وي لیکن دا خبره زمانه د خوښه د ابن الحمام دا لومبی ټیک ده چې د تحمل هغه وخت کوي چې د ادراک کولی شي خو دا دویمه ځکه درسته نه ده چې ډېر لوی اکابر نابالغ او درسونه یې کړي دي لکه امام شافعي د 1200 او د 1400 کالو چې درس ته ناست 12-13 سال نابالغ یو ځل درس ته ناستو طالبان ناست دي حدیث ورته ښایي دی کې مرغۍ دوه رالې په ځمکه را پرېوتې مرغۍ په جګړه وي که تاسو خیال وي مرغۍ په جګړه په ځمکه پرېوځي که نه مرغۍ په جګړه وي او په ځمکه پرېوتې د زر پټکي اوچت کړه پاسې پې کېښودې درس دوران خلکو وخندل چې ته خو ګوره زموږ استاد دی دا څه حرکت دی د ماشومانو طفلانه حرکت دی وکړه نو بیا څه وایي په خپله یې وایي الصبي صبي ولو كان ابن نبي الصبي صبي ولو كان ابن نبي د پیغمبر بچی دی ولې دی خو ماشوم وي الحاصل خلاصه د کلام څه شوه چې دا د ډېر اکابرو په لږ عمر کې د بلوغ نه مخکې هم درسونه کړي دي ښه صیبه نو بعضې حضرات پکې لا دا وایي عین حافظ لیکلی دي چې د عربو بچی د 4-5 کال وي د عربو حافظې مضبوطې او د عجمو به د 7 کال وي بعضې 7 کاله یادوي وی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 بهر کیف د امام بخاری په نزد دا راجحه ده سند تمیز بي د احمد خبر 4 یا 15 کاله نو اسماعیل ابن ابي هويس هم ته د مالک امام مالک مراد ابن شهاب عبید الله ابن عبد الله ابن عتبان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وانه قال اقبلت را متوجه شم په دې حال کې راکبن حال د چې راکب وما على حمار د حمار اطلاق مذکر او مؤنث دواړو کېږي نو دلته زر اتان بدل لوړه اتان د حمار مؤنث ته وایي د حمار ناوې ته وایي د حمار څه ته وایي د حمار ناوې محترمه د حمار محترمه ته وایي وانا يومئذ قد نهضت الاحتلام بلوغ ته نږدې وم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي منځ کوه حکایت د حاج مادي په مینا کې دا حجة الوداع ده الى غیر جدار دیوال تنو یعنی الى غیر ستر نو فمررت بین یدی بعض الصف دبا الصف کې تیر شوم وارسلت الاتانا خرم پریخ او د ترتع او سریدله او داخل جم په صف کې فلم يرك ذلك علی فما پیغمبر مبارک انکار نک چې دا ولې خره د مخ کې پریخ او د جسریږي زمون خو ستر نشته اوس مولانا صاحب دا حدیث ابن عباس کم وخت کې غشتري ابن عباس د حضور پاک د وفات وخت کې لا د 14 کالو نه بالغ دا دغه قبل البلوغ واغشت کنه وخپل وی قد ناهست الاحتلام لا بالغ نوما او قريب من احتلام دا د ابن عباس حدیث دی هغه وخت واغشت او بیا امت رسول دی اوس مولانا صاحب دی حدیث نری خبري معلومه شوي یو پخرس ورلیم جایزه ده دویم وګوره وباسطې مسلې د خریخ ولم پاکه ده ځکه په خرج سورلي کې نو خره خامخا خوله کېږي هغه خوله ستا جامو سره خامخا پیوس کېږي نو یو په خره سورلي جایزه شوه بل د خریخ وله پاکه شوه دریم ته څه معلومه شوه چې دا د قد نهض احتلام د بلوغ نه مخکې حدیث سمعه کولی شي دا دریم شو څلورم دی په حجة الوداع کې د حضور پاک سره شابه
څلورم حجة الوداع کې چا سره د حضور پاک مبارک سره. پنځم مینا کې به سره مونځ هم کړی. شپږم الی غیر جدار چې د چا د مرور احتمال نه بیا سترې نه مونځ کولی شي. د چا د مرور احتمال نه بیا د سترې نه مونځ کولی شي. څه وشوه لکه مړه تاسو وده یې که څه بلاګانې یې. فمررت بین یدی بعض الصف چې جمع ولاړ صف مخکې م تېرېدی شي. دا براشي ابواب الستره کې چې امام ستره د قوم ده او که سترة الامام ستره د قوم ده. څه مې وویل؟ امام ستره د قوم ده او که دا به موږ ووایو چې امام ستره د قوم ده. دلته کې اوس ستره نشته، امام د قوم ستره ده. نو چې امام ولاړ دی د قوم ستره ده نو دا دی ابن عباس د صف مخکې تېر شو. ومررت بین یدی بعض الصف. ولې؟ ځکه امام پسې مونځ دی، امام د قوم ستره ده. اوس هم ډېر خلک بعضې جوماتونو لارو کې مونږ دویمې جمع کوو، لومبی شوي نو یو سړی چې مونځ یې کړي شا شاته به ګورې ناست به پاسي نه او چې د مصلي مخکې تېرېږم. نیکبخته چې جمع ولاړی نو امام ستره د قوم در صف مخکې تېرېدی شي، پروا نشته. دا ته بله معلومه شي. وارسلت الاتان خره پرېښودل، خره تختی نه، اوښ تختی خره نه تختی. ترتاو ودخلت فی الصف. دې نه معلومیږي صف کې داخلېدی شي. صف کې چې ولاړه مې خلکو نو ته منځ کې داخلېدی شي، خلکو ته ویل داسې شه اخوا دېخوا شه، پکې داخلېدی شي، ځای پکې کېدی شي. ولم ينکر ذلک علی. نه معلومیږي چې تقریر د پیغمبر حجت دی، انکار یې ونه کړ. او مراهق سړی په صف کې ودرېدی شي، د بالغانو په صف کې، اگر چې مراهقین وروسته پکار دي او مراهق د بالغانو صف کې ودرېدی شي. دا د بله مسله معلومه شوه. زه اوس ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. محمد ابن یوسف بار بار تیریږي بیکندی کې وته وی لکه بار بار تیریږي کنه. محمد یوسف بیکندی ابو مسهر پکې راګې ناکت وی عبدالاعلی یې نوم دی شته کنه. دا غسانی دی، د غسان قبیله، دا نوی راغی ثقه راوي دی. زور پسې قال حدثني محمد بن حرب. دا حمصي دی او دا غالبا چې نوی راغی خو خیر د ټولو صحاح راوي دی. قال حدثني الزبيدي محشد لیکلی دی ابو الهذيل محمد ابن ولید. دم حمصي دی، د حمص دی ټول راویان حمصیان دي. عن الزهري عن محمود ابن الربيع دی سوی عقلت ما یاد کړی د نبی علیہ السلام نه یو مجها فی وجهی چې ما په مخ کې مجه کړی وه. مجه پیژنې نه پیژنې؟ ما ته ګوره خوله کې اوبه والي، خوله کې نو داسې کې په یو ماشوم یې ورولي. ماشومانو سره خلک لوبې کوي که نه کوي؟ نو مجه دا ما په مخ کې را شیندلې وه. وانا ابن 5 سنین من دلوین د بورقین یو باغشتې وې. دا من دلوین د هغه مجها سره متعلق دی او دی کې من 5 سنین او بل دی کې من 5 سنین او 4 سنین دی. لکه دا حدیث د کوم وخت د حضور پاک نه زده کړی دی وایه؟ یا د 5 کالو یا د 4. امام بخاري وی سند د تحمل 5 یا 4. اوس مولانا صاحب دا څه مسله ته معلومیږي؟ دی دا معلوم چې لاړې پاکې مجر لاړې راځي که نه. دویم دې څه معلومیږي چې ماشومانو سره ملاطفت کولی شي، مینه. دریم د ماشومانو په مخ د خولې نه اوبه ورشیندلی شي. څلورم او پنځم تبرک بآثار النبي صلی الله علیه وسلم او په ضمن کې تبرک بآثار صالحین هم راځي. دا څونه مسلې د دې نه معلومې شوې او مولانا صاحب دی ورسول امت ته. شابه مولانا صاحب. وبه باب الخروج في طلب العلم. خروج په طلب د علم کې مناسبت د کتاب العلم سره خو واضحه ده او مخکې سره څه مناسبت دی؟ مخکې دا چې صغیر هم سفر کولی شي، ابن عباس هم سفر کړی دی را بشي. ورحله جابر ابن او غرض د امام بخاري معلوم کا هغه دا چې د سبق دپاره سفر کولی شي. مخکې سفر بحري و، الا مخکې کم سفر و؟ بحري. اوس کم سفر یادی؟ بري. او موسی دواړه کړی دي. موسی علیه السلام چې په هغه ساحل کې روانو د حضرت خضر د ملاقات دپاره دا بري سفر.
او د کشتۍ نه چې کوز شو او بیا روان دی د حضرت خضر سره بري دی د اوچې او په کشتۍ کې چې بحري دواړه سفرونه مخکې هم د دې نه بحري ثابت کو اوس ته بري ثابتوي دی غرض دی بغیر د دې نه علم نشي حاصلولی تاسو چې د سفر نه کړی رحله سفر وکړ جابر ابن عبدالله صحابي د یو میاشت مزل شام ته د مدینې نه شام ته عبدالله ابن انیس ته په یو حدیث کې واه 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 مدینې نه شام ته لاړ یو میاشت مزل یې تپوس یې وکړئ د عبدالله ابن انیس کوم ځای کور دی دا مخامخ نو چې ورغی نو دروازې په کونټۍ ووهله نو چې ووهله نو خادم ولره ووته وی ورشه عبدالله ابن انیس ته آواز کا کور دی وی او وی ته څوک یې وی د جابر وی کم جابر وی جابر ابن عبدالله هغه مدینې انصاري وی او خوشحاله شو منډه یې کړه مولا ته وی جابر ابن عبدالله انصاري صحابي راغلی دی په منډه راغی ځان سره متا معانقه کړه تر غاړه یې واست وی صاحب سره راغلی وی یو حدیث دی ما ته چا وی تا سره د پیغمبر مبارک او هغه حدیث په ما ته وی د حشر سره تعلق دی ما ته چا ویلی دی راته ووایه وی ته راځه کښېنه چې کښېنو تا په ناسته مېلمستیا به مو کړو دمه به م شي بیا درته ویم وی نه مړ نه شمه یا ته مړ نه شې هله شا به حدیث راته ووایه ماشاءالله نو ورته وی سمعت رسول الله حاشیه کې دی هغه حدیث څخه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يحشر الله العباد الله ببندگان را یوزے کی وینادیهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع القربا نزل لري ټول به ووري يقول انا الملك انا الديان کوئی په خبره ویوس خو کېنه کنه وینا خلاص شو خبره فاسور شو فاسیا په اوخه واپس را یو حدیث ته یو میاش مزل او جبریانو تاسو الته وږي خورې سونه حدیث ته نه لاړ شي الته چولې خورې سونه حدیث ته نه لاړ شي وایه که او الته چې لږ ناوخته چې پس 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 سونه حدیثو سره تاسو کوئ حدیثو ته پوره توجه ورکوئ ورپسې شه وبه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خليل قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال رحل جابر دا خو مولانا صاحب د دلته کې معلق راوړه سند یې راونړه خو کتاب الرد علی الجهمیه چې اخیری کتاب د بخاري دی هغې کې د بیا موصول پوره په سند سره ذکر کړی دی دا اوس ورپسې شه قال الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في ساحل موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنه فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في ساحل موسى الذي سال السبيل الى ذكيه عن هل سمعت سيب پورے کا یو منٹ سوئی ابو القاسم خالد ابن خلی النمی راغی دا شیخ تے اسے قراوی دی قاضی دا حمصو حمص دا شام دا علاقوی ولاقه دا اغیق قاضیو قال حدثنا محمد ابن حرب محمد ابن عرب ولوی محدث تی ردا مسلم نسائی ترمیدی طولو شیخ تی قال الاوزاعی اوزاعی دا اغا استاد اوزاعی دی اوزاع پا دمشقی او قبیله دا خان دمشقی اسوی او دا اوزاعی تاریخ او تفسیر مخکې تیر شوی دی ما درته ویلي چې اوزاع په دمشق یو عبدالرحمن ابن عمر یې نوم دی زهري دی ویلي دی عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن فالزاري دا دی موسی علیه السلام نو حدیث پرون تیر شوی دی او مسائل مستمته من ویلي دی ورپسې شابه سي هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه فقال ابي نعم يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فاوحى الله الى موسى فبلغ عبدنا خضر فسال السبيل الى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل حوت نه دی حوت دی ترخور دی حوت فجعل الله له الحوت آية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجعه فانك ستلقاه فكان موسى يتبع اثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى رايت اذا بين الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان نذكره وقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا فوجد خضرا فقال من شانهما ما قص له في كتابه شابه باب فضل من علم وعلم وبه قال مناسبت دا کتاب العلم حدیث تیر شوی پرون ولی ما ځکه پکې سونه وي کتاب مناسبت دا کتاب العلم سره په واضح دی من علم وعلم مخکې سره څه مناسبت دی یار موسی علیه السلام سره تلو علم زده کو کنه علم دې د پاره ته چې زده کو
د مخکې سره مناسبت او غرض د امام بخاري رحمت الله علیه سره فضیلت د تعلیم بعد التعلم سمې وي مخکې فضیلت د علم دا فضیلت د تعلیم چې وکړه بعد التعلم دی غرض شو چې د اول تعلم وکړه زده کړه وکړه د هغې نه پس خلکو ته وښایه تعلیم بعد التعلم د هغې فضیلت زه ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت تلك لها والعشب الكثير وكانت منها ذلك وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ولا انت ذلك مثل من فقهوا في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يدفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به قال ابو عبد الله قال اسحاق عن ابي اسامه وكان منها طائفه قيلت الماء فقاع يعلوه الماء والصفصف مستوى من الارض محمد بن العلا مخکم تیر شوی دی او بیا هم دلته کې ذکر کړ دا چې کوم ځای کې راځي حدثنا ابو قریب یو هغه قریب دی ګورې هغه مولا د میمونې دی هغه جدا دی دا ابو قریب دی د عمدې ته مرادي چې کله هم دی وي حدثنا ابو قریب دا ته مرادي قال حدثنا حماد بن اسامه ما شاء الله لوی محدث سره ټولو شیخ دی عن برید بن عبد الله د ټولو شیخ دی برید د ټولو صحاحو عن ابي برده او ابو برده د ابو موسی رضی الله عنه اشعری زوی دی کنه عن ابي موسى پلار نه نقل کی رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اوس مولانا صاحب ځان به پوهیږي شرح د حدیث ځان پوهیږي مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره مسائل مستنبطه او یو اعتراض به واردېږي په حدیث کې د هغې جواب څلور خبرې شرح ته الاول غوږ مثل ما صفت د هغه چا مثل صفت ته وایي بعثني ما صفت د هغه شي چې الله لېږلی دی ما لره په هغې من بیان د ما بعثني دی چې هدایت او علم علم د سنت او علم د قرآن ټول پکې راغله کمثل په شان د صفت ګوره مثل ما ووایي که نه کاب د تشبیه دی او مثل صفت ته وایي الغیث الکثیر په شان د باران چې ډېر باران اصاب ارض ځمکې ته ورسېږي خو تشبیه د علم او د هدایت علم قرآن سنت شریعت ټول دی او دا هدایت ته سړی الله ته رسوي د باران سره ولې ورکوي کما ان الغیث یحیي البلاد کما ان الغیث باران یحیي البلاد یحیي الارض ځمکه جمدی کی بلاد جمدی کی او شنه کی ښکلې زرغونې کی كذلك علم الدين يحيي القلوب تدين علم احياء د قلوب کوي زړه جمدی کی زړه روخانه کی زړه زرغون کی زړه کې د ایمان او د اعمالو زرغونه پیدا الله اکبر سموي لکه څنګه ته وجه تشبیه صدا څنګه باران پس مکه باندې ولګيږي او زمکه زرغونه کی شابه زمکه سکی زرغونه کی زمکه جمدی کی جمدی دا چې زرغونه کی دقه رنګ علم د شری مولانا اوه مولانا سمګه صبر مې ته نه کوګنی که آینده لپاره دا اعمال وکړي چې دا تکلیف په کوم انداز لګي او د غلطه کې مسکا او خندا خوندې کې چورلټ پر دې نه پاسو پرون ما دونه خبرې وکړه تا هغه تا باندې هغه عملونه کړ پرون چې دونه خبرې ما وکړه تا په عمل وکړه ساره دې لګیا دي خاندي را خاندي اغلم تکلیف ورکړي دی بل مرګ لم تکلیف ورکړي اغلم تکلیف ورکړي بل مرګ لم تکلیف ورکړي نور خبرې مې ډېرې پړ کې پرتی دي خو نور دې نه شرماوه آینده لکه دا عمل وکړه بیا به ټیک نه سره داسې هلته ګوره دی که ګوره خانده او خانده او خانده 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 تېر شو چې خانده هغه هم د کار او بس هم د کار سره داسې خاندي کله داسې ګوري کله داسې ګوري کله هغه قلم وړي کله هغه قلم وړي کله بره ګوري کله یو خوا کله خانده خوندې کوي روغې کله ونه صبر دې راځه تمام سره داسې لګیا دي الحاصل خلاصه د کلام څه شوه لکه څنګه چې باران څه کوي احیا د بلادو کوي څه مې وي احیا جمدی کې بلاد ځمکه جمدی کې جمدی دا معنی چې زرغونتیا وکړي دقه رنګې د علم قلوب جمدی کوي زړونه جمدی کوي دا یو تشبیه څنګه چې باران سبب د زینت د ځمکې دی
ځمکه مزینه کړي او ښایسته کړي دغه رنګې علم سبب د زینت د انسان اصل زینت خو علم دی د شریعت څنګه چې باران نه فرسي ځمکې ته او هغه ځمکه نه فرسي بندګانو ته دغه رنګې علم نه فرسي انسان ته او د انسان خلکو ته روحاني نه فرسي باران مادي او دا روحاني درې وجې تشبیه مې ذکر کړ غیث باران ته ویل کېږي بشان د صفت د باران کثیره اصابه چې ورسید الارض ځمکې ته ورسېږي ورسېده صیغه د ماضي ده دا وجه تشبیه مې وویل نو فکان منها نقیه نو د ځمکې مولانا صاحب درې قسمه ځمکه ده ما ته ګوره اوس چې ځان پې اوس پوه کړې ها خارج کې ما ته وګوره یو قسم هغه ځمکه ده چې دا د باران اوبه جذب کړي ساتي یې درنه نه جذب یې کړي نو چې جذب یې کړي په بل شکل کې درله درکوي په کوم شکل کې درله درکوي د ګیا په شکل کې د خشاک په شکل کې د میوو په شکل کې د غلې په شکل کې ستا د فایدې دپاره د حیواناتو د فایدې دپاره یعنې هغه اوبه جذب کړي نو اوبه په اصل شکل درته نه ساتي په کوم شکل کې درله درکوي وایه که نه د هغه څیز د زبردست یوازې په اوبې دله ساتلې صرف اوبه وي تا به یو فایده اخیستله او دا دله ګیا زرغونه کړي د حیواناتو دپاره ګیا پیدا شي د میګو کار وشو د مګو کار وشو د دې حشراتو کار پکې وشو یوه شوه دویم څه خشاک هم زرغون شو دریم څه غنم زرغونه شوه غنم په دې ظلمو کې خلک کري چې باران پې وشي نو غنم زرغون شي کني ختم شي او میوې هم زرغونې کړي دا یو یعنی څه د اوبه د لپاستي شکل کې نه درکوي په بهتر اعلی قسمه شیانو کې دله بدلې کړي دویم هغه ځمکه ده په دې جوړو کې او په دې غرونو کې وي چې باران پې وشي نو هغه اوبه ځان سره وساتي کلکه سی هلکه کلکه جوری وساتي په اصلي شکل کې دله اوبه ساتي ځمکه کلکه یې اوبه ځان ته جذب کوي نه خرابوي یا دردنه په اصلي شکل کې نو څوک راځي څاروي ته سیراب کوي څوک راځي کور ته وړي اوبه ته څکي څوک پټوله ته لښتي وباسي یا د ډیمونو نه چې دا کم ځای کې اوبه جمع وي نو پټوله پاره هم نهرونه خلک کوي پټیم پې سیراب کوي دریم قسم کومه ځمکه ده هغه ډاګه کلکه اوچته چې باران پې وشي اوبه ترې وښویږي ختم نه اوبه جذب کوي چې د میوې او د خشاک او د زرغونې په شکل کې تاله درکړي او نه درله اوبه ساتي څو قسمه شوه لکه درې قسمه دغه رنګ انسانان هم درې قسمه دي څه یو هغه انسان دی چې قرآن و سنت د باران په شکل کې د ده وجود ته ننوځي نو تاله دغه قرآن و سنت په اصلي شکل کې درکوي په کوم شکل کې درکوي اصلي لکه کم چې د اوبه حوض دی او تاله په اصلي شکل کې درکوي قرآن په اصلي شکل کې څه تا ته قرآن یادوي قرآن په اصلي کې څه د قرآن الفاظ تجوید باندې پوهیږي خو قرآن حدیث په اصلي شکل کې څه لګیا دی حدیث درسونه کوي اوبه چې څنګه هغه په اصلي شکل کې ورکوي دارنګې دام درله په اصلي شکل کې هم هغه حدیث درکړي صرف روایت الحدیث کې نقل د حدیث وکوي راشه وړه اوس تا خوښه ده ته پې عمل کې که دا وبس کې عمل پې کې او که ته ځان له ته استنباط او اجتهاد کې ځان له پې پټې سیرابې دویم قسم څه شو دویم قسم هغه دی چې دا حدیث او دا قرآن په ځان کې جذب کړي او تعالی په اصلي شکل کې نه درکوي روایت الحدیث نه کوي هغې نه مسائل فقهیه وباسي او تعالی یې درکوي لومبۍ ځمکه کومه یوه وه شابسې چې هغه تعالی اصلي شکل کې نه ورکوي څه شکل کې درکوي خشاک ګیا باران میوو په شکل کې غلې په شکل کې درکوي دارنګې دا سړی هم مجتهد ته مراد دی څوک ته مراد دی مجتهد دې دا اوبه جذب کړي ده نو تعالی په اصلي شکل کې حدیث ته درکوي د حدیث نه مسائل مستنبط کوي هلکه دې نه لس مسلې وځي دې نه شل وځي ور اصل څیز خو مسله ده اصل څیز څه چې دی لکه مسله ده مسلې مستنبطې کې ته په هغې عمل کې بلا مسله دا د عقیدې مسله دا د عمل دا د اخلاق دا په حدیث چې ته عمل کې خو په حدیث خو ته عمل نشي کولی په حدیث عمل دا چې هغه مسله معلوم کړي چې کوم د حدیث ته وتلی او دریم کم یو شو دویم کم یو شو چې هغه اوبه دله په اصل شکل کې ساتي د دې نه محدثین مراد روایت الحدیث کې او دریم کم یو شو مولانا صاحب هغه ځمکه چې باران پې وشي اوبه ته وخېږي په دې نه هغه انسان مراد دی چې هغه د حدیثو په درس کې ناست دی د قرآن په درس کې ناست دی او اس پیدا نه په دې سر وروړي او لاړ شي ختم چې لاړ شي د مدرسې نه اوت خیر او خلاص صرف سند به والا
هیڅ توجه یې ورنکړه. حدیث یې واورېدل، حدیث یې څه شو؟ واورېدل، خو نه حدیث وساتل چې بل ته به وښیمه، او نه حدیث نه استفاده وکړله چې مسلې مجتهد د فایده به ترې واخلم، بلکې حدیث پې په رالل خو څنګه شو هلکه وایه غوړ منګي و ختم. اسې وخت ضایع شو مفتو کې. مخکې لاړ شوه نو څه وایي؟ فکانه وي منها را دې ځمکې نه من تبعیدي دی نقیة فکانه بعض الارض منها فکانه بعض الارض كان کی ضمیر غیر راجع کا نقیة صفا اعلا صفا اعلا قبلت الماء وبقبول کی وفي رواية قيلت الماء وصبراشي وبجذب کی قبلت الماء وبقبول کی وفي رواية قيلت الماء وبدان تجذب کی وبپاسی شکل کے نظر کئی فانبتت زرغون کی کلا لرا کلا عام دی که شنوی او که اوچی سا شنوی او که سا اوچه بعد گیا اوچی بعد شنی عشب اغی توی چه خالص شنی الکثیره او دا خو یوازې د کله اوې که نه مولانا صاحب میویم در کوي غلم در کوي. دا مثال د چا شو مولانا صاحب ووایه؟ د مجتهد فقیه شو. ووایه د چا شو؟ دی دا مسائل جذب کی په بل شکل کې در کوي، د میوو په شکل کې مسائل دی فایده ته وایي، میوې نه فایده دي. وکانت وی بعضې ځمکه کانت یې بعضې ځمکه من هذې ځمکې نه اجادب کلکه امسکت الماء به وساتي جذب کوي نه. د دې نه څوک مراد دي مولانا صاحب؟ محدثین هغه حدیث ساتي تالی در کوي. فنفع الله بها نفع ورسي الله پاک بها په دې اوبو خلقو ته وشربو نو خلق تسکلم کوي. ولې د حوض جوړ د حوض وسقو او خلق د سیرابول ځمکې هم سیرابوي وزرعو فصلونه هم پې کوي لښتي ته وباسي واصاب ورسیږي دا باران منها د ځمکې نه طائفة أخرى يدريم طائفة إنما هي قيعان أغا أواري أغا سيالك جورني أوارا لا تمسك ماء وبنساتي تأوبيجي ولا تنبت كلاء أو داسم نرچي وبجذب كي أو غايا زرغونك. دا مثال دا چاشو دا غور منگي دا غا مثال. فذلك وستطبيق دا مثال دا ممثل سركي تطبيق دا مثال چا سركي دا مثل من مثل صفت دا اغا چا دے فقه فی دین اللہ کہ پا دین کی پوئی حاصل کی ونفعه او فیدہ ورسیدتا بما پا اغا سید بعثنی اللہ بھی اذا پہ اللہ لے گلے فعلما ذکرمو کی وعلما بلتا خودنا مو کی. او مثال دا اغا چا دے صفت دا اغا چا لم يرفع بذالک اے الى ذالک رأسا سر و توجت نکی یہ ہدایت تا ولم يقبل هدى اللہ الذي ارسلت به. وزلتا سوال کوا چې مثالونه دریو ممثلات څو شو؟ دوه. مثالونه دریو ممثلات څو شو؟ دوه. نو زه به جواب وکړم چې دا منفقها کې دواړه رالله. څو پکې رالل؟ دواړه، مجتهدین او محدثین، ځکه دواړو نه فاغشته را. منفقها کې دواړه رالل، شابه سي مجتهدین او محدثین، ځکه په انتفاع کې دواړه شریک دي. دا ستا حافظ هم لیکلي دي، عیني کرماني قسطلو لیکلي، خو زما د طرف نه واوره. زه یې درې ذکر کړي، زما خپله رایه دا ده. وایه فذلک مثل من صفت د هغه چا دی فقه فی دین الله دا مجتهد فقیه شو. څوک شو هلکه مجتهد فقیه؟ دا د کومې ځمکې مثال ممثل شو؟ وایه چې ځان ته هغه اوبه جذب کي او په میوو ګیاګانو پخو شکلونو کې درکړي. او دا نفعات په فقه دی دا دویم شو. نفعات په چا شو هلکه؟ ففقه دے نو من واپس کا من مقدر کا دا دویم شو. ذالک مثل من نفعه چه اللہ دا تفیدہ ورسی بما بعثنی اللہ به فعلم ازدکلو کی وعلم مسائل نو باسی ازدکلو کی غوب وساتی وعلم شابسے بلتے ورو رسی. علا کسی نشو دا ما دا خبرہ دوارا رالل. ومثل من لم يرف ذالک اے الى ذالک وظلف يقبل هدى الادریم ازبکا شوا. قال ابو عبد الله امام بخاری سوی دا د فیربری قول دی. اصل کې امام بخاری دلته کې په الفاظو کې لږ اختلاف ته ذکر کوي. قال اسحاق سوی عن ابي اسامه وكان منها طائفه قيلت الماء. الکه ما وختي وی کنه بل ځل کې قبیلت په قیلت ته او اوس امام بخاری چې څنګه د حدیث امام دی د لغت امام دی نو ال تراغس
التقيعان راغي سراغي دقيعان معنا کوي یو خبره دلته پرې او پیژنه چې خبره اسانه شي د غریب د حدیثو شرح کوي په غریب د قرآن غریب پیژنه غریب لغت ته وایي سخت لغت ته نو غرائب الحديث هغه الفاظ ته وایي چې په حدیث کې کوم سخت لغات دي او غرائب قرآن څه ته ویل کېږي د قرآن سخت غرائب الحديث په دې کتابونو کې لیکل شوی د قرآن غرائب او د احادیث نو خلک وایي غرائب دا معنی چې ناشنا خبرې دي نه لغات سخت لغات نو د قانون سره دی چې یو شرح کوي د غریب الحديث نو په غریب القرآن نو دلته قیعان رفع راغی سره راغی لکه قیعان او قرآن شریف کې سره دي قاعا صفصفا قاعا نو د قاع معنا به درته وښیي قیعان به خپله معلوم شي نو قاع څه ته ویل کېږي قاعا صفصفا شابسې اوچته ځمکه څه اوچته اواره ځمکه چې اوبه نه جذب کوي نه ساتي څه وایي قاعا یعلوه الماء چې اوبه پې د پاسه وبهږي اوبه پې د پاسه وبهږي نو د قاعه کته ویله که د دې قاعه پکې ضرورت شو د غریب القرآن یې راوویسته د هغې معنی وکړه نو د قیعان مناسب و د قیعان معنی درته معلومه شي اخیری باب ته ګوره کنه اخیری باب کې څه راځي باب قول الله عز وجل ما ته ګوره وندع الموازين القسط ليوم القيامة قسط راغی قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية نو ګوره دلته قسط راغی نو د قرآن نه بل ځای کې وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأویلا نو د قسطاس معنی درته وکړه چې غریب القرآن دی نو قسط خپله معلوم شي دغه رنګې ده خو صفصف سوال کوو چې صفصف پکې د کوم ځای نه راغی نو دی وایي یو لغت قاع سره څه راغلی دی لکه صفصفا نو چې پرېږده هم درته معلوم کېږي قاعا صفصفا چې معلوم شي صفصف مستوا من الارض هواره ځمکه برابر چې اوبه جذب کوي هم نه او ساتي هم نه بس دا خو شرح د حدیث شوه مناسبت د کتاب باب سره څه شو اله چې کوم سړی علم زده کړي او بل ته وښیي د هغه فضیلت یې درته پیغمبر مبارک صفت وکړه که نه فضیلت یې درته او اوس به راشو مولانا صاحب اعتراض جواب یې مو وکړه چې مثالونه دوه ممثلات ولري جواب او مسائل مستنبطه او سباسا سر له لاړ شه هغه دا چې کله تشبیه د معقول د محسوس سره ورکړی شي تشبیه د معقول چا سره ورکولی شي محسوس سره دا رسول الله مبارک د باران سره تشبیه ورکړه او جهد تشبیه ته ما ذکر کړ تشبیه د معقول د محسوس سره ورکول شي دا ذهن د پاره چې ذهن کې پوره واقع شي او بل فضیلت د مجتهد ته معلوم شو او فضیلت د محدث هم ته معلوم شي فضیلت د مجتهد معلوم شو فضیلت د چا د محدث هم معلوم شو او دریم ترغیب در کوي د تعلیم بعد التعلم شبه ترغیب در کوي د چا د تعلیم بعد التعلم دا دریمه خبره ده اصلورم زجر قدر کوي د دې نه چې حدیث واوري قرآن واوري سب غوړ منګي غوندې نه ختم شي هغې زجر در کوي اتباع د رسول الله ته معلومه شوه هدى الله الذي ارسلت به د پیغمبر د سنت و اتباع ته معلومه شوه بس بکو مولانا دا بس ښه نن هغه بل سبق رانو